چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل بیت الله شریف هغې څخه ولاړو. د بیت الله شریف ته دننه د تلو اجازه او یا نه اجازه دا عثمان بن طلحه چې وروسته بیا صحابي شوی دی نو دا هغه ته حواله وه. هغه په خپله بیان کوي چې هفته کې 2 ورځې د بیت الله شریف دروازه به ما کولاوله، یو د څلورمې په ورځې او بل د زیارت په ورځې، او زما خوښه وه چې څوک به مې ورته پرېښوده او یا نه پرېښوده، دې کې ما سره د چا څه جګړه او د چا څه اختلاف هغه نه و. وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ هغه سره د ملګرو نه هغه راغی او دا خبره یې وکړله چې زه دننه ځم، ما پرېږده. وی ما ورته اجازه ونه کړله. وی زما او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منځ کې څه تلخ کلامي چې دی نو ما وشوله، څه خبرې اترې هغه هم دغه موږ واړولې. وی نبی علیه السلام ووی چې یو وخت هغه به داسې راشي چې دا کنجي به زما لاس کې، نن خو ستا لاس کې ده، خو یو وخت به داسې راشي چې دا کنجي به زما لاس کې او زما خوښه به وي چې زه دا کنجي چاله ورکومه. وی ما ورته وی چې دغه وخت کې به دا قریش ډېر چې دی نو ذلیله او ډېر چې دی نو خواري. نبی علیه السلام وی چې نه، دو به دغه وخت کې ډېر لوی عزتمني، خو د کنجي واک او د کنجي اختیار دا به ما څخه چې چاله هغه ورکوم. دی وایي چې به هر حال ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه پرېښه، د دننه بیت الله شریف هغې ته لاړ او بیا راووت. خو زما زړه کې دا ټکه راله چې دا ده چېرته دروغ نه دي ویلي، اگر چې ایمان یې پرې نه و راوړی، لیکن د نبي علیه السلام صفت هغه دا و چې ده من د چا د دروغو او خلاف واقع خبره هغه نه ده ثابته کړې. وی زما زړه کې دا خبره راله چې یو وخت کې به دا کنجي واقع ده چې ویلې دا به زما لاس کې، نو دا به د ده لاس ته راځي. نو ښه خبره دا ده چې زه ایمان راوړم، زه اسلام راوړم. وی ما خپل کور کې چې خپل رشته دارانو سره او خپل کورنۍ هغې کې مې خبره وکړه، وی هغو ما ته اجازه را نه کړله. وی ما ته وی چې دې وخت سره ټول قریش په یو طرف دي او که ته دا کار هغه وکړې نو زموږ نه به ټول قوم هغه به مرور شي، ټول قوم به موږ نه بایکاټ هغه به وکړي. وی ما له اجازه هغه را نه کړه، لیکن زما زړه کې دا خبره هغه وه. واقعه دا راله چې مکه فتح شوه. نو کله چې مکه هغه فتح شوه، نبی علیه السلام دننه ننوته جومات ته، دی هلته ولاړو. حضرت علي کرم الله وجهه حمله کړله، دنه دا کنجي په زور باندې هغه یې واخیستل، وی راکړه. کنجي واخیستله او نبی علیه السلام هغه له یې ورکړه. نبی علیه السلام دا کنجي ماله راکړه. نبی علیه السلام چې کنجي واخیستله نو د عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه ده ورته ووی چې دا ګورې تا څخه امانت دی. نبی علیه السلام ورته هېڅ جواب هغه ورنه کړ. دننه چې کله جومات ته چې دی نو ننوتل، یو دا حضرت عثمان ورسره ننوتی دی، حضرت بلال ننوتی دی او حضرت اسامه بن زید، دا 4 کسان دا دننه بیت الله شریف هغې ته لاړه. کله چې راووته نو ټول صحابه په انتظار دي او خاص کر چې د حضرت علي کرم الله وجهه او حضرت عباس، ځکه د بیت الله شریف د زمزم د هغې تقسیم او د هغې اختیار دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه سره او دغه شان نور داسې خبرې وي چې هغه ابو طالب سره هغه متعلق وي. نو دو دا کوشش و چې دا کنجي هم زموږ لاس له راشي. نو دې وجه نه دو په دې تمه باندې و چې دا کنجي دا یا به حضرت عباس له نبي علیه السلام ورکوي او یا به حضرت علي کرم الله وجهه هغه له ورکوي. خو ټول په انتظار وو، ځکه نبي علیه السلام ویلو چې زما خوښه ده چې زه یې چاله ورکوم. نو هغې کې د هر د قوم مشر او د هر صحابي د هغه دا خواهش و چې دا اختیار ماله راشي. نو دا خو حقیقت کې ګوره ځینې خبرې داسې چې هغې کې څه تنخواګانې نه وي، هغې کې څه د دنیا خبره نه وي، ولې هغه یو عزت وي. نو د بیت الله شریف کنجي چې چا څخه وي
او د هغه په خوښه باندې څوک هغه ځي او یا هغه چې دی نو نه پرېږدي، نو دا خو یو ډېر لوی اعزاز شو که یو طرف ته ټول حکومت بادشاهتي او بل طرف ته د بیت الله شریف د هغه د کنجي او د هغه د دروازې د هغې چا څخه اختیاري، نو د هغې بادشاهۍ نه د هغې نه دا خبره ډېره اوچته ده. نو هر صحابي هغه په دې انتظار و چې دا کنجي به ماله میلاویږي. دقه دور کې آیات هغه نازل شو چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. دا وحی راله چې الله تعالی تاسو ته حکم کوي چې امانت دا حقدار ته او مستحق هغه ته حواله کوئ. نبی علیه السلام عثمان بن طلحه ته غږ وکړ را مخکې شه، هغه راغی او دا چابي واخله. جبرئیل علیه السلام اوس هغه دا وحی چې دی نو راله چې الله تعالی وایي ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو دا اسلام طرف ته رغبت او اسلام دا خو د ده مخکې نه زړه کې راغلی و، لیکن په دې وخت سره د ده په زړه کې هغه اسلام هغه راسخ شه، زړه کې راسخ شو چې ګوره ما خو دا خیال و چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به یا خپل تره یا د تره زوی ټبرداري هغه به مخې کوي، ولې نبي علیه السلام هغه چې زه مخکې ته کړم دا چابي دا یې ماله چې دی نو راکړله، نو واقعي دا حق پیغمبر دی او دا د ده مخالفت او د ده نه انکار دا کفر دی او دا ډېره غلطه چې دی نو خبره ده. نو دې وجې نه زما په زړه کې اسلام او ایمان هغه راسخ شو. دا خو د دې آیات شان نزول هغه شو چې دې عثمان بن طلحه کنجي ورکړ او دا ویلي چې دا امانت دی او نبی علیه السلام هغه امانت دته واپس کړ. علماء کرام فرمایي چې دا اسې صورت امانت و، نور دا حقیقت کې امانت نه و، ځکه چې پیغمبر علیه السلام چې کله الله تعالی هغه راولېږه نو د بیت الله شریف د مسجد حرام د دې ټول اختیارات نبی علیه السلام سره شله. دا دغه وخت کې چې د دو په لاس کې کوم اختیارات و دا د دو اسې یو زیاتی و چې نبی علیه السلام له کله نبوت میلاو شو نو د خلقو اختیارات او د خلقو دغه ذموارۍ هغه د بیت الله نه چې دی نو ختمې شوې، دا ټوله ذمواري دا بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم وه، خو هغو یو زبردستي هغه کوله. نو دې وجې نه امانت خو دې ته وایي چې د سړي یو حق وي، دې کې د هغه څه حقداري نه وه، ولې صورت هغه خو چابي د هغه نه اخیستې وه او هغه ویلي چې دا چابي خو تا واخیستله، ولې ګوره دا زما چابي ده دا به تا څخه امانت وي. هغه لفظ د امانت چې هغه ویلی نو قرآن کریم هغه لفظ هغه ذکر که او الله تعالی وفرمایل چې ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. الله تاسو ته حکم کوي چې امانت دا حقدار هغه ته رسوئ. دا د دې آیات شان نزول شو. دې ځای کې مفسرین هغه دا ذکر کوي د قرآن کریم د هغه دا بلاغت دی او د قرآن کریم دا اعجاز دی چې لفظ یو ذکر کړي خو هغې کې ډېر شی احکام هغه بیا ذکر کېږي. یو حدیث کې هغه راځي چې یو مجلس کې په یو میټینګ کې په یو جرګه کې هغې کې چې یو خبره هغه چې دی نو وشوه دا ګورې هم چې دی نو امانت دی. دا به هم څرګندی نه دې پورې حدیث کې راځي چې یو سړی بل څه خبره کوي یا داسې غوږ یې ورته ورته که نو دا لکه که خوله باندې ده ونه وي نو دا امانت شه. دغه خبره دا بیا بل چاته چې دی نو کول چې ما ته په غوږ کې دا خبره وکړله یا په جرګه کې دا خبره شوې ده یا په میټینګ هغې کې دا خبره چې دی نو شوې ده چې د هغې څرګندول هغه جرګې والا او د هغه میټینګ والا هغه نه غواړي، نو د دې څرګندول دا هم چې دی نو خیانت دی. او دا خیانت دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نفاق او د منافق دغه علامه ذکر کړل چې د منافق دغه درې علامې دي. یو دا چې خبره کوي نو دروغ به وي، یو دا چې څه وعده کوي د هغې خلاف به کوي، او یو دا چې یو خبره یو شی د ورڅخه امانت که د هغې خیانت به کوي. حجاج بن یوسف د یو ظالم گورنر تیر شوی دی، یو ظالم حکمران تیر شوی دی. دی داسې بار په سیل باندې چې دی نو لاړ ښکار لا دی له لاړ نو یو بانډچي مخې له راغی، هغه دی نه پېژانده د من دی هغه خپل هغه تغمه یا خپل هغه وردي هغه ورسره هغه چې دی نو نه وه. نو ده تپوس وکړو د هغه بانډچي نه چې ستاسو دا ګورنر او ستاسو دا حکمران چې حجاج نوم دی دا څنګه سړی دی؟
دوی دا خو ډېر لوی ظالم سړی دی، دا خو ډېر لوی چې دی بد هغه چې دی نو هغه دغه سړی دی. نو ده ورته خپل هغه پاسه چې کومه لباس و هغې لاندې د مشرۍ هغه علامه وه، نو هغه ګریوان یې ورته داسې ښکاره کړي دا څه شی دی. هغه ویلي دي که نه وي، ځکه چې هلته خو یو په یو طرف ته بانډیچي وو او بل طرف ته دی او فوج او پولیس ورسره نه وو. نو ویلي دي که نه دغه ته حجاج یې کار څه وکړې، ته یو ډېر بد سړی او حجاج بن یوسف تپوس تا وکړه او هغه ډېر غټ چې دی نو ظالم دی او داسې ډېر بدې خبرې وکړې. بله ورځ یې د پولیس ولېږل، هغه بانډیچي هغه یې راوبله او هغه یې خپل دفتر ته هغه ته وی څنګه تا زه وپېژندم. هغه ورته وی دغه ګورنر صاحب نبي علیه السلام فرمایي المجالس بالامانه، مجالس دا د دې دارومدار په امانت دی. هغه زما ستا په منځ کې میره کې چې دی نو یو خبره وه او په دشته کې چې دی نو یو خبره وه، هغه اوس د هغې څرګندول دا نبي علیه السلام دا به نه څرګندوي. هغه والا 10,000 انعام د درهم هغې ورکړه چې تا ته د نبي علیه السلام حدیث یاد دی، تا ته دومره لویه مسله هغه یاده ده، د نبي کریم صلی الله علیه وسلم درته دا حدیث هغه یاد دی. سره د دې دومره ظلم نه دا تاسو مونږ چې دا قرآن چې دی نو لولو دې باندې دا زورونه زیرونه دا د هغه په حکم سره شوي دي. هغه وی چې دا خلق دا مسلمان شه، دا عجم مسلمان شلو، دو په عربی نه پوهېږي، دو دا تلفظ نشي کولی، نو د هغه په حکم باندې دا زورونه زیرونه هغه چې دی نو شوي دي. مونږ چې دا نن قرآن لولو، بیا قرآن کې د موسی علیه السلام یو واقعه راځي چې خضر علیه السلام او موسی علیه السلام دا دواړه دو چې کله لاړه یو ښار ته یو کلي ته، نو استطعم اهلها فابوا ان یضیفوهما، چې هغه دو دا مطالبه وکړه چې مونږ میلمانه یو، مونږ له چېرته څه شی هغه راکوئ، هغو میلمستیا ورنه کړله. دغه ښار والا دا حجاج بن یوسف څخه لاړه، قرآن کې دا لفظ راغلی فابوا ان یضیفوهما، دو انکار وکړه چې دو له میلمستیا ورکړي. دو ورته وی چې تاسو چې دا زرونه او زیرونه او دا ټکي خو تاسو چې دی نو لګوئ، نو دې ځای کې د فابوا په ځای باندې فاتوا ان یضیفوهما. وی دو راله چې میلمستیا دپاره راله، لکه خلق چې میلمه یو ځای ته راشي خو هلې خلق راځي، نو د ابو د دې با په ځای باندې اتو تا چې دی نو هغه ولیکئ. هغه ورته دا څنګه خبره ده، زه نور خپلې مرضا باندې کارونه کوم، لیکن قرآن کې هغې کې زه ګوتې چې دی نو نشم ولی او نه قرآن کې چې دی نو تحریف هغه زه کولی شم. نو هغه حجاج بن یوسف په هغه سره د دې دومره ظلم او د زیاتۍ نه هغې بانډیچي هغه له 10,000 درهم هغه انعام ورکړه چې ګوره تا ته داسې یو حدیث هغه یاد دی. نو زمونږ خلق چې کله دا جرګۍ زمونږه یا چې دی نو میټینګي یا چا سره زمونږه یاري دوستي دا خبرې اترې هغه وکړو، نو تاسو ته مخکې ما هم ذکر کړي چې سبا لږ غوندې اختلاف راشي نو هغه ټول رازونه فاش کړو، هغه ټولې خبرې چې ده خو ماته داسې ویلي وه، ده خو ماته داسې ویلي وه، ده خو ماته داسې ویلي وه، دا خبرې چې دی نو خلک ګڼي نه، خو دا ورپسې لیکلی کېږي. دا قیامت په ورځې باندې چې دا میټنګ او دا جرګه یا دا خبره چې د تا سره چې په کور کې دنن غریب په غاړه کړ وه، دا تا ولې بار چې دی نو څرګنده کړله. ها هغه خبره چې هغه د څرګندولي نو هغې کې بیا دغه ګناه نشته، ولې چې هغه بل سړی په دې خبره باندې خفه کېږي، نو مونږ خو هغه خبره څرګندو چې پرې خفه کېږي که نه، ځکه اختلاف چې دی نو راشي. خاص کر دا سیاسي خلک کله چې دو د یو پالټۍ نه وځي، کله چې د یو ملګرتیا نه چې دی نو وځي، نو بیا دغه ډرامې او دغه پروپګنډې او دغه خبرې هغه کوي. نو ګوره دا ډېر غټ چې دی نو جرم دی، دا که ملا کوي هم جرم دی، که دا یو سیاستدان کوي هم جرم دی، چې ته کله یو پالټۍ کې وې، ستا یو پالټۍ سره یو سړي سره لار وه، نو هغه ښه سړی و، ته ورسره ګرځېدې، نن چې ته چې دی نو هغه خلاف شوې، ته اوس هغه خبرې چې دی نو هغه کوي، نو دا ده پسې لیکلی کېږي. یو بزرګ متعلق راځي قرآن کریم کې الله فرمایي وبدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون، د قیامت پر ورځ باندې دو ته به هغه خبرې هغه هم څرګندې شي چې دو دنیا کې هغه ګناه نه ګڼه، دنیا کې هغه دو خپله پښتو ګڼله یا عزیز ولي ګڼله یا دنیا کې دو د ګناه خیال هغه پې نه و، قیامت پر ورځې
هغه ده ته به څرګند شي چې دا کار چې ما کوم کو دا ګناه د دې اوس سزا هغه ولا الله تعالی هغه ورکوي. نو هغه بزرګ هغه عالم به ډېر زیات جړل وی به مونږ چې دا څه کارونه کوو یا څه خبرې کوو کېدای شي چې مونږ وایو چې دې کې هېڅ پروا نشته لیکن د قیامت په ورځې باندې دا بیا د ګناه په شکل کې هغه مونږ ته هغه څرګند شي. نو امانت دا دغې ته هم وایي چې یو شی چاله ورکې او بیا هغه ته واپس کوي دا هم امانت دی. د خبرې د هغې هم امانت دی چې ستا په مخ کې چا یو خبره وکړله پټه او یو جرګه وشوه دا هم امانت دی. لیکن امانت عهدې ته هم چې دی نو هغه وایي یو عهده. د دې وجې نه حدیث کې راځي یو صحابي راغی نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې د قیامت به کله نبی علیه السلام د دې علم یو الله څخه دی. نو هغه تپوس وکړو چې یا رسول الله د دې به چېرته څه علامي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایل چې کله چې امانت هغه چې دی نو ضایع کېږي د امانت ضایع کېدل هغه راله نو پوه شئ چې قیامت به قایمیږي. نو هغه ووایي چې یا رسول الله وکیف اضاعتها دا امانت به څنګه ضایع کېږي. نبی علیه السلام ووایي چې اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه چې نااهل هغه ته یو شی هغه حواله شو نو بس د قیامت انتظار هغه کوه. ما ته په دې ماشټرانو کې داسې ماشټرونه معلوم دی چې هغه له دستخط بل سړی چې دی نو هغه کوي تر اوسه پورې هغه تنخوا اخیستې ده اوس هم تنخوا اخلي او دستخط والا هغه د انګلیش هغه والا بل سړی چې دی نو کوي خپل هغه دستخط هغه هم نشي کولی. نو دغه شان خلق هغه به د وړو څه تعلیم وکړي دغه شان خلق هغه به څه شی چې دی نو هغه دغه کې دا رهنمایي هغه به وکړي. نو دغه شان چې نااهل ته هغو ته داسې عهدې هغه چې دی نو هغه میلاو شي نو دا د قیامت په علامو کې دي. دې سلسله کې مفسرین او علما د وخت هغه دا د الیکشن خبرې هغه هم ذکر کوي. دا ووټ چې تاسو وایئ نو دغه مسله هغه هم ذکر کوي چې دا ووټ هم یو امانت دی. د امانت تا څخه یو شی دی هغه ته چاله چې دی نو ورکوي ته هغه یو عهدې ته رسوي نو دا ووټ تا څخه امانت دی. اوس دا امانت دا به حقدار هغه له ورکوي. د دې ووټ د دې حقدار څوک نو که دا د صوبایي اسمبلۍ ممبري یا دا د قومي اسمبلۍ ممبري دې قانون سازي کېږي. په صوبایي اسمبلۍ کې هم قانون سازي کېږي خو د صوبې متعلقه او په قومي اسمبلۍ کې هم قانون سازي کېږي خو هغه بین الاقوامي او هغه د ټول ملک د هغې دپاره کېږي. اوس دغه قانون سازي دا ملک د اسلام دی نو دې کې که د اسلام په طرز باندې قانون سازي نو بیا الله تعالی هغه پې خوشحالیږي. که د اسلام په طرز باندې یا صوبه کې یا په دغې کې د قومي اسمبلۍ کې په دې کې د اسلام مطابق هغه قانون هغه نی نو په دې باندې الله تعالی بیا خفه کېږي او په دې باندې الله تعالی سزا ورکوي. نو کوم خلق چې هغه چاله ووټ ورکړي او هغه سړی چې کوم منتخب شو ممبر شو هغه که هر نیک کار کوي د دغه ادارې په حوالې سره نو د ده پکې څه ده کار هغه کوي که هغه هلته کې یو مخالف سره جګړه کوي که هغه څه بیان چې دی نو کوي که هغه یو خبره ویټو کوي که هغه هړتال کوي که هغه څه خبره چې دی نو دی کوي چې الله پرې رضا کېږي نو دا چا چې دغه ځای ته لیږل دی دی ورسره حصهدار دی چې څو اجر الله تعالی هغه له ورکوي نو دغم ته اجر دې کسانو له ورکوي. او که چېرته بل شان ته خبرې چې داسې یو قانون سازي او داسې یو خبرې چې په هغې باندې الله تعالی خفه کېږي نو ګناه خو هغه کوي هغه خو برای راست ګناهګار دی ولې دا چا چې هغه ځای ته هغه لیږل دی نو د ده پکې هم دقم ته حصه ده چې څو حصه دا د هغه ده نو دقم ته حصه هغه د هغه ده. نو ګوره دا دوه ووټونه دا د صوبایي اسمبلۍ او دا د قومي اسمبلۍ ووټ دا داسې هغه چې دی نو استعمالوئ هغه وخت سره ذهن کې دا راوله چې زه خو دا سړی لیږم ولې دا خو یوازې زما سبا نوکري نه ده دا خو زما سکیم نه دی دا خو زما چې دی نو د تاڼه تحصیل چې دی نو نه دي. دې اسمبلۍ کې به قانون خبرې چې دی نو راځي چې آیا داسې وکړو او که داسې وکړو. نو اوس د الله چې کومه مرضا ده د الله د کتاب د الله د حکم چې دې باندې الله رضا کېږي که الله چې دی نو خفه کېږي آیا دا سړی په هغې کې
حصه به اخلي دی به دا تمیز کوي چې په دې باندې الله رضا دی یا په دې باندې الله هغه چې دی نو خفه دی یا دا د شریعت مطابق دی یا د شریعت خلاف دی. نو که دې باندې ستا زړه چې دی نو تسلي وه ووټ چې دی نو ورکوه. که په دې باندې د تسلي نه وه او محض د جنبې د وجې نه ورکوي، محض د دنیا د وجې نه ورکوي، محض چې زما به سبا تاڼه تحصیل راځي ماله به دا تاڼه تحصیل چې دی نو کوي، دا ووټ ټول غلط ورکړه، دا د رشوت چې دی نو ورکړه، دا د ناجایز کار وکړه. دې وجې نه دې قومي اسمبلی کې او صوبایي اسمبلی کې دې که ډېر لوی خیال هغه کوئ. زمونږ د افسوس په دې باندې دی ځینې د خلق ښه دینداره چې دی نو خلق یې هغوی یې پرېږدی په ووټ کې چې دی نو دغه جنت او دوزخ چې دی نو نشته دی. وایي تاسو په ووټ باندې دغه جنت ته ځئ یا په ووټ باندې چې د جنت او دوزخ وایي دغه ووټ هغه د کار شی دی. دا ښه دینداره خلق کوي. نو تاسو فیصله وکړئ. ګوره تاسو جومات کې ناست یئ د الله په مخ کې ناست یئ چې اوس دغه دوو ادارو کې د قانون خبره کیږي او دا قانون یا د شریعت مطابق یا د شریعت چې دی نو مخالف. نو په دې کې جنت دوزخ نشو. که د شریعت مخالف و دوزخي دی، دغه منبر دوزخي دی، چا چې بوتل له دم دوزخي دی. او که د جنت چې دی نو خبرې د شریعت مطابق خبرې دغه منبر هم جنتي دی او دله چې چا ووټ ورکړی دا هم جنتیان دي. نو جنت دوزخ نشه. دا جنت دوزخ دا په عمل سره دی. نو دا عمل نه دی ته چې یو سړی منبر کوي، ته چې یو سړی مخې ته هغه چې دی نو هغه لیږي، خو دا ستا یو عمل شو. بیا هغه چې هغه ځای کې قانون سازي کوي، هغې له ووټ ورکوي یا لاس چې دی نو پورته کوي یا ودرېږي، نو دا د هغه عمل شو. نو د هغه عمل دی او هغه چې هغه عمل چې دی نو هغه کوي هغه ستا د دې ووټ د وجې نه کوي. نو دې وجې نه دې دوکه کې ځان هغه چې دی نو ما اچوئ چې دغه جنت او دوزخ دا په عمل سره دی. نو دغه هم عمل دی که نه یوازې د مونځ عمل دی یا روژه چې دی نو عمل ده، دغه هم عمل دی. نو دې وجې نه دا دوه ووټونو دی که به ډېر زیات خیال کوئ. البته بلدیات دي هغه خلق عام طور باندې هغې کې قانون سازي نه هغې کومه چاڼ بین چې دی نو هغه کوئ چې دا سړی که چېرته 10-12 روپۍ لاس له راشي نو ځان یې خوري او که نه دلته چې دی نو چاله چې دی نو ورکوي. نو هغې کومه چاڼ بین هغه چې دی نو کوئ. لیکن دا دوه ووټونه دا ګورې الله تعالی زندګي راکړې ده او که مخکې راله نو د خپلې د خولې وینا ضرورت نشته چې ته یو سړي ته وایې تاله راکوم یا نه راکوم. زمونږ ځینې خلک داسې هم سادهګاني وایي زما یوه خبره دې له ګوره چې ته یریږې چې سبا به راته نقصان ورسوي، ته یریږې چې څه بل څه خبرې هغې دپاره په شریعت کې طریقې هم شته، هغې کې په خبره مندې دا مشران زیات پوهېږي. وایي زه خیر دی چې دی نو ستا خبرې هم موږ ته معلومې دي. دا خو خلق جزیه راځي. نو دا خلق اکثر دا پوه خلق چې دو په دې طریقې سره هغه سړي له تاثر نه ورکوي. او کله چې یو سړي له تاثر ورکوي چې زه تاله ووټ راکوم بیا ورنه کې، نو دا هغه د منافق بله علامه ده چې د خیانت هغه چې دی نو دغه دروغ یې ووایي. نو دې وجه نه اذا وعده اخلفه بیا هغې کې راځي. دویم حیثیت هغه د دې ووټ هغه چې ذکر کوي نو هغه علما ذکر کوي وکالت چې دی زما وکیل دی. ځکه هغه اسمبلی ته هغې ته خو ټول خلق نه ځي، دا په زرګاو خلق دی نو دا خو هلته کې چې دی نو نه ځي، هغه ځای کې به یو کس ځي. نو ته چې چاله ووټ ورکوې نو ته هغه وکیل کوي چې دی چې څه کوي نو هغه ما ته منظور دی. د دې وجې نه ګوره کله چې تاسو مقدمه کوئ یو وکیل له فیس ورکوئ او یو وکیل ونیسئ نو دا ګټنه بیلنه خو هغه وکیل کوي. ولې ته خو انکار نشي کولی، ته خو دا نشي بیا سبا ویلی چې جج په مخ کې چې جی دا خو دغه دی ما دې له چې دی نو وکیل کړی چې دی به ناجایز دی به په ما باندې یو حق راړی یا به دی چې دی نو دا کیس هغه چې دی نو دغه کوي دا بیلي. ما خو دی د ګټنې دپاره هغه مقرر کړی، ما خو دې مقرر کړی چې په ما باندې جرمانه رانیشي، په ما باندې جیل رانیشي. نو هغه جج به ستا خبره واوري، هغه هېڅکله ستا خبره هغه نه اوري. نو دغه شان که سبا یو سړی وایي چې ما خو ده ته کتلی و چې دی مسلمان دی، دی چې هغه ځای کې لاړ شي دی به د اسلام کار کوي، نو دغه عذر هغه نه قبلیږي. دا یو صورت کې هغه دا عذر قبلیږي چې یو سړی ښه باشره دی، یو سړی عالم دی، یو سړی ښه متقي او پرهیزګار تا ته چې دی نو ښکاري او وروستو خراب شو.
نو هغې که ته معذور هغه کیدای شي چې د سبانۍ ورځې علم ما څخه نشته، لیکن د کومې پارټۍ ټیکټ چې دی ورڅخه ته هغه پارټي ته نه ګورې، د کومې ډلې او جنبې نه چې دی نه ولاړ دی ته هغه ډلې او جنبې ته نه ګورې، ته د ده کردار ته نه ګورې، تا مخکې دی نه دی چې دی نو ازمایلی، دغه شان عذرونه دا د الله تعالی په مخ کې هغه بیا نه چلیږي. او دریم خبره هغه د ووټ هغه چې علما ذکر کوي او په شریعت کې د هغې حیثیت دی د شهادت. شهادت گواهی دا 15 تنه په دې حلقه کې ودرېدل، 6 تنه په دې حلقه کې ودرېدل، نو اوس هر یو وایي چې ماله ووټ راکوي، هر یو د دې داعي دی چې زه د دې حقدار یم. نو دا فیصله تا ته یې حواله کړله، دا عوامو ته چې دی نه حواله شوه چې تاسو څه وایئ. نو مثلا د یو دپاره 100 چې دی نو ګواهان راله چې دی حقدار دی، د بل دپاره 200 راله، د بل دپاره 500 راله، د بل دپاره 1000 راله، د بل دپاره 2000 راله. نو هغه چې د 2000 شهادتیان هغه چې دی نو راله، یو خلق هغې له اعتبار ورکړي چې د ده 100 دي او د هغه دغه 2000 دي، وایي دغه چې دی نو هغه صحیح دی. نو د دې حیثیت هغه د شهادت دی. نو ګوره شهادت چې په دروغو باندې یو سړی کوي، یو سړی حقدار نه دی، یو سړی مستحق نه دی او دې ګواهي کوي. نو ګوره نبی علیه السلام یو سهار ملته راپاڅېده او وی چې الله تعالی شرک او الله تعالی د دروغو ګواهي دا دواړه برابر کړي دي. شرک او د دغه دروغو ګواهي دا دواړه الله تعالی برابر کړي دي. نو لکه څنګه چې شرک باندې الله تعالی خفه کېږي، نو د دروغو په ګواهي هغې باندې هم خفه کېږي. ګوره موږ د پاکستان خلق چې یو، دا د الله په موږ باندې یو فضل او یو کرم دی چې موږ له هر 15 کاله وروستو یو موقع چې دی نو هغه راکړي. هغې موقع کې هغې کې موږ له دا اختیار میلاو شي چې تاسو د دې مخکني حکومت نه یا د دې مخکني ممبرانو د دونه تاسو هغه دغه تنګ یئ، جزی دا مخکې چې څه شوي دی هغه وشله، اوس خپل مرضا مطابق هغه کار وکړئ. نو هغه وخت چې زمونږ راشي، نو ګوره څه زمونږ سیاسي پارټۍ شي، څه زمونږ جنبدارۍ شي، څه پکې چې دی نو مراعات شي، څه وایي ما سره یې دا ښه کړي دي، بل وایي ما سره یې دا ښه کړي دي، څوک پکې داسې چې دی نو جذباتیان شي، وایي زه سړی وایي د ده زه دغې سره چې دی نو څه کومه، زما خو دغه ټوله ښېګړه د سره ده، زما خو خوراک څښاک د ده د لاسه دی، دغه خبرې هغه ته مخې شي. نو دې وجې نه دا الله یو موقع راکوي. که تاسو وایئ چې د دې حکمرانانو دا موږ باندې چې څه سختۍ چې دی نو راځي، څه تکلیفونه چې راځي، د دې ذمهوار ګورې دا حکمرانان دي. حدیث کې چې دی نو دا راځي چې الله تعالی دا ریټ دا اوچتویمه او الله تعالی دا کته کویمه، دا ارزاني او دغه ګراني دا د الله په حکم سره چې دی نو راځي. خو علما ذکر کوي چې دی که حکمرانانو له مداخلت دی، کله چې حکمرانان د ملک هغه چې دی نو داسې چې هغو د الله په مرضا باندې رواني، نو الله تعالی د آفاتو نه، د بلیاتو نه، د مصایبو نه د دې نه هغه ملک چې دی نو ساتي، هغه قوم ساتي، هغه رعیت چې دی نو هغه ساتي، چې دو په فایده مندي. او کله چې دا حکمرانان دا چې دی نو خراب شي، نو بیا د الله تعالی د طرف نه سختۍ هغه راځي. نو دا د رعیت او د الله په منځ کې د حکمرانان واسطې. اورنګزیب بادشاه ډېر غټ عادل بادشاه، یو عالم هغه تیر شوی دی، د هغه په وخت کې باران بند شو. خلق چې دی نو راغی هغه څخه چې جې داسې باران چې دی نو بند شوی دی او دغه بار استسقا له موږ چې ورته زاري وایو، زارۍ له چې دی نو وضو، هغه ورته دا خبره وکړه چې زه سبا به چې دی نو وضو سبا تاسو راشئ. هغه ټوله شپه تاریخ کې راځي، هغه ټوله شپه د دیلي نه بار اوس خو ښار دی، هغې نه بار چې دی نو د شګو یو ډیری و، هغه شګو په ډیري کې چې دی نو الله په هغې باندې سملاس هلته یې لمونځ وکړو، سملاس الله ته یې وجړل په چغو چغو، او یا الله دې خلقو باندې دا سختي دا زما د وجې نه ده، دا زه د دو بادشاه یم، نو ځکه تا په باران چې دی نو بند کړی دی، نو یا الله زه خو یو بنده یم ستا، نو زما په ګناه باندې دا ماشومان دي، ښځې دي، دا ساوري دي، دا زنده سر دی، نو زما د ګناهونو د وجې نه دی ټولو له سزا هغه ته ورکوئ. نو یا الله زما د وجې نه دا ټولو له هغه سزا هغه مه ورکوه. ټوله شپه یې الله ته جړا فریاد وکړو، سهار مالته هغه لاړ لمونځ یې وکړو، بیا چې دی نو ناست دی، هغه ټیم مطابق هغه خلق هغه راغی چې اوس زارۍ له وضو، نو ده داسې لږه غوندې وریځ ولیدله، نو خلقو ته یې وویل چې دا وریځ څرګنده شوه، لږ دې ته به نظر وکړو.
که چېرته باران وشو بیا به مونږ د تلو نه بچ شو. هغه ورجه زیاتېده دقه جرګه دقه خلق هغه ناستو باران چې دی نو شروع شو. نو هغه د هغه یو چې د شپې هغه بادشاه هغه چې د شپې هغه الله ته جړا وکړله چې دا زما د وجې نه چې دی نو دا تکلیف دی خلقو ته، نو د دې وجې نه یا الله زما د وجې نه خلق هغه مه تنګوي، زمونږ حکمرانان هغه پاک ځان نه فرشتې جوړ کړي او داسې باندې محسوس کوي نه چې زما د رعیت دومره که ګراني ده یا په دوی باندې زلزلې دي یا په دوی باندې آفتونه دي یا په دوی باندې چې دی نو مصایب دي، دا ګڼي زما د وجې نه دي. دوی دا بین الاقوامي مسایل دي، دا بینګایي بین الاقوامي ده. نن سبا وي دا کرونا دا مخکې ولې چې دی نو نه راتله، دا مخکې دا په خپله دا بین الاقوامي تورمندې د الله تعالی د احکامو، که هغه سعودي دی که هغه دوبۍ ده که هغه بل د اسلامي ممالک دي دا ټول د قرآن او د حدیث د هغې مطابق نه د دو فیصلې دي، نه د دو عدالتونه دي او نه د دو دغه دا شکلونه ته چې دی نو ګوره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اسوه د نبي علیه السلام نمونه هغې ته وګوره، زموږ د ټولې دنیا حکمرانانو هغې ته چې دی نو وګوره د دو د نبي علیه السلام سره حلیه چې دی نو نه ده برابر. بیا د پاکستان داسې چې دی نو عوام دی، زموږ مولانا فضل الرحمن صاحب یو ځل صدارت ته چې دی نو ولاړو، نو هغه ته یو غټ لیډر هغه په خپل هم صدارت ته چې دی نو ولاړو، هغه مولانا صاحب ورسره ملاقات وکړو او ورته دا ووایي چې ګوره موږ به یو لاس شو او دا ووټ ماله چې دی نو هغه راکړه. هغه ورته وایي چې ستا دا سټایل چې دی ستا دا نمونه چې ده دا دنیا ته نه ده چې دی نو مقبوله، ستا دا پټکې ستا دا ګیره ستا چې دی نو دا سټایل دا چې دی نو دنیا ته هغه نه دی مقبول. دنیا چا ته وایي؟ امریکې ته وایي او برطانیې ته وایي او انګریز ته وایي چې دو ستا دا پټکې او ستا دا ګیره چې دی نو دا نه چې دی نو هغه قبلوي. نو چې د دنیا د عوام او مسلمانان هغه دې ته شي چې دا شکلي نو دا قبول دی او که دا شکلي د پیغمبر شکلي نو دا نه دی قبول. نو تاسو وایي دا خو الله تعالی د نبي علیه السلام په دعاګانو سره چې نبی علیه السلام دعاګانې کړي دي، دا خو هغه دعاګانو سره په موږ باندې ګټې نه ورېږي، په موږ باندې دا آفات چې دی نو نه راځي. ورنه کارونه خو زمونږ هغه داسې دي چې دا کم موږ مذهبي خلق یو، تبلیغ سره هم وابسته یو او خبردار هم یو او درسونه هم چې دی نو اورو، زمونږ د خولو چې دی نو هغه خبرې زمونږ د لاسونو او زمونږ هغه سوچونه د فیسبوک کې تاسو وګورئ، ښه د پلار به مسلماني مور به مسلمانې کلمه به ویلي مسلمان به مونځ به کوي، څه په دې فیسبوکو کې علماو پسې وایي یا نیکانو خلقو هغې پسې وایي د دین چې دی نو هتک او بېعزتي هغه چې دی نو کوي. نو دا خو د نبي علیه السلام هغه دعاګانې وې چې الله تعالی موږ محفوظ ساتي. دې وجې نه دا یو اهمه خبره مې درته وکړه، دې نه دا ډلې او پرې او جنبې دا خبرې پرېږدئ. کله چې د الیکشن وخت هغه راغی جنرال الیکشن، بس دا چې دی نو حساب کا چې آیا دا سړی چې مخکې څه کار کوي دا د ده د فایدې او زما د فایدې دی او که نه، او فایده د آخرت چې آیا دی که داسې د یو پارټۍ نه ولاړ دی یو داسې چې دی نو ټیکټ دی د څخه که هغه د دین کار کوي نو بیا ته که هغه کامیابېږي که نه کامیابېږي ته هغه طرف ته قدم هغه اخله. او که دې باندې پوهېږي چې سبا د دین مقابله کې خبره چې دی نو راشي نو دی بېدینۍ طرف ته ځي دی د دین طرف ته هغه نه ځي، نو ګوره دغسې مونږ روزانه مړي چې دی نو هغه دفن کوو، مونږ سره نه خان ځي هغې ته، نه چې دی نو پالټۍ والا ځي او نه چې دی نو مونږ سره جنبهداري ځي او مونږ سره نه ډله چې دی نو ځي، خالص چې دی نو هغه خپل عمل الله دې مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.